او علی شیر خدا رضی الله عنه چې په خپل باندې یو بہادر صحابي دی، یو شجاع صحابي دی، یو طاقتور صحابي دی، حضور مبارک یو محبوب صحابي دی. هغه مبارک په خپل زبان باندې اقرار کا. ابن عساکر داسې ډیرو کتابو لیکلي دي، صحابو ته فرمایي چې اے صحابو، الله په ذات باندې قسم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحابو کې کوم داسې صحابي وي چې علی الاعلان ید مکی مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کړی او شپې نه یا کفارو ته ویلي چې سبا به زه هجرت کړم، یکه تنها به کړم، ما سره به هیڅ څوک نه. کچا دغه سي هجرت 1,24,000 کم و بیش صحابو کې چا کړی، علی شیر خدا فرمایي هغه صرف یو صحابي دی، سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه. بل داسې صحابي نشتا چې علی الاعلان هغه کافرانو ته شپې نه ویلي چې زه به سبا د مکې مکرمې نه هجرت کړم، یکې تنها به یم، ځان له به یم، یو به ما سره توری، هېڅوک به را سره نه وي. که تاسو کې جرأتي راشئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مکې مکرمې د هجرت نه د مدینې منورې ته حصار کړی. که تاسو کې حمیت او غیرتي دا هغه صحابي و چې خدای پاک جل جلاله د مبارک لا ډېر رعب او شان ورکړو.